محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بلا من کسب بلا بلکې من هغه څوک کسب چې وکړو سیئتن بدی و احاطت او چاپیر شي به په ده باندې خطیئته ګناه ده فاولئک فصدق کسان اصحاب النار خوندان د جهنم د اور دي هم فیها دی بی پدې کې خالدون همیشه. والذین او هغه کسان آمنو ایمان والدی وعملوا الصالحات او نیک اعمال وکړو اولئک دغه کسان اصحاب الجنه جنت والدی هم دیوبا فیها یی پدې جنت کې خالدون همیشه. بلا من کسب سیئتن دی دواړو آیتونو مخکې آیتونو کې د یهودیانو هغه ارزوګانې ذکر شوي چې ویل به موږ به جنت ته داخلیږو او که جهنم ورته داخل شو نو ای الا ایاما معدوده مگر یو څو ورځې د شمار به موږ به د جهنم په اور کې یو بیا به موږ راوځو او هغه څو ورځې د شمار ذکر شوي یا خو اووه ورځې دي یا څلوېښت ورځې. دا د دې خپل امیدونه ارزوګانې دي ځکه کم سړی چې الله نه مني او د الله رسول نه مني د الله کلام نه مني نو هغه کافر دی هغه جنت ته نشي داخلی دی. د دقیق خبرې وضاحت الله جل شانه په دې راتلونکي آیتونو کې فرمایي بلا ولنا یا بلا بلکې من هغه څوک کسب سیئتن الله تعالی فرمایي چا چې بدي وکړه ګناه وکړو شرک وکړو کفر وکړو و احاطت به او راګیر کو دلرا خطیئته د د ګناه د ګناه د دنه چاپیره شو چار دیواری وکړه او د ګناهونو د شرک په منځ کې راګیر شو نو الله جل شانه فرمایي چې دغه کسان اصحاب النار دی جهنم والدي او داسې جهنم والا راوتلل تی نشته هم فیها خالدون دیو به همیشه د پاره په دې جهنم کې همیشه والی به خالدون خلد نه دی خلد همیشګری ته ویلی شي دیو به همیشه د پاره په دې جهنم کې وي. بلا من کسب سیئتن مراد څه شی دی؟ سیئتن مراد عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ او حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ حضرت ابو عالیہ او حضرت ابو ربیع رحمت اللہ علیہ دی ټول مفسرین ذکر کړي دي چې سیئتن و احاطت به د دین مراد شرک ته او هغه شرک ته چې هغه سره د مړ شي او د توبې توفیق ورته میلاو نشي یعنی د شرک او د کفر په حالت کې مړ شي نو دغه خلک همیشه د پاره په جهنم کې وي. یو سړی مشرک دی مشرک هغه ته ویلی شي چې د الله سره ما سوا نور مخلوق لا خدای ګرځي په ذات کې او په صفات کې په ذات کې الله سره څوک شریک جوړي یا په صفاتو کې د الله سره څوک شریک جوړي نو دته مشرک ویلی شي او دغه مشرک چې د شرک په حالت کې مړ شو نو د ټکانه جهنم دی او داسې جهنم چې دی به په هغې کې همیشه د پاره راوتل تی نشته. یو هغه سړی دی چې هغه مشرک دی توبه یې ویسته د خپل شرک نه او ایمان راوړو د الله تعالی وحدانیت اختیار کو نو دی به همیشه د پاره کو ګناهګار نو د ګناه په طور به د جهنم ته لاړ شي خو بیا به الله جل شانه روباسي د جهنم نه.
الله تعالی فرمای بلا ولنا من هغه څوک کسبه چې چا وکړو سیئتن ګناه و احاطت چاپیره شو دا ګناه به په د سره خطیئته ګناه د دنه چار دیواری وکړه دغه ګناه فاولئک پس دغه کسان اصحاب النار خاوندان د اور دي دا جهنم والدي جهنم د اور خاوندان دي هم فيها خالدون دی به همیشه په دې جهنم کې راوتل دي دوباره نشته زموږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې کافر او مشرک دا همیشه د پاره پس کې جهنم کې وي ها